بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. دا سورة ممتحنة ده آیات اول دی په دې کې د الله له طرفه څخه او مؤمنانو ته دا امر دی چې ای مؤمنانو هغه خلق هغه قوم هغه فرقې هغه تی په دوستي سره منیسئ چې هغه زما دشمنانی او ستاسو دشمنانی. نن دا بیانوم چې مفتی منیر شاکر صاحب هغه کومه ګناه کړې وه او ګناه صرف دا وله چې هغه و خلکو ته د الله او د پیغمبر علم ورکوي. هغه کفریات هغه شرکیات هغه بدعات چې په هغو سره د انبیاو توهین کوي، په هغه سره د صحابو توهین، په هغو اقوالو سره د نبي صلی الله علیه وسلم د بیبیانو توهین پکې ولو. نو دلته کوم وخت چې د الله کتاب بیان کوي هغه برای نام مذهب پرسته اکابر پرسته چې هغه د الله د دین په مقابل کې هغه منګړت اقوال هغه د دین اسلام دشمنانو په د پسې دا خبرې شروع کې پروپاګاندا شروع کې چې دا د الله د کتاب منکر دی، دا د نبی د سنتو څخه منکر دی. زه تاسو ته دا پیغام درکوم د ابن ماجه په 2590 حدیث دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دا قول دی چې هر چا یو چاته د الله د قرآن یو آیات پیش کی هغه انکار وکړي، نو دغه انکار کوونکی و دغه سړي ته چې دا کوم د الله دین بیانوي د الله کتاب باندې هغه ته د دا سړي مرګ جایز دی. آیا اوس تاسو غور وکړئ د پاکستان څومره قدر علماء سو مذهب پرسته د الله د قرآن څخه انکار کوي او ځانونه ته مسلمانان وایي، هغه سړی دی کافر بولی او مرتد بولی، هغه منکر حدیث بولی چې هغه د الله کتاب ورته پیښوي، د الله د کتاب په تایید کې په تشریح کې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت پیښوي، هغه دی وژني. نو زما ورونو مسلمانانو د پاکستان اکثره مذهب پرسته چې دي هغه د پیسو په لالچ باندې د مذهب په نامه باندې دی خودکشي کوي، خلق وژني. وجه دا ده چې دا خلق د الله د دین دشمنان دي، د قرآن مجید دشمنان دي، د نبی د سنت دشمنان دي. نو الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان راوړي دي لا تتخذوا مه جوړوئ منیسئ عدوي دشمنان زما و عدوکم دشمنان ستاسو اولیاء په دوستی سره تلقون چې دوی تاسو ته در استوي تلقون
الیهم دی ستی و طرف ته تر استوي بالمودة هغه پیغام د دوستی وقد کفروا حالانکه دی انکار کړی دی بما په هغه کتاب سره جاءکم چې راغلی وتی ته دی من الحق دا دین اسلام څخه د الله د کتاب څخه دا خلق نن سبا یو هغه ملایان بيدینه کافران مشرکان او هغه د حکومت خلق چې هغه د الله د دین دشمنان دي د يهود او نصارا دوستان دي هغه د هغو دپاره یو مسلمان وژني د هغه مرګ و ځان ته جایز کوي د پیسو په خاطر د چوکۍ په خاطر د مرتبه په خاطر چې هغه ته حکومت ملاو شوی دی هغه د خپلو هوامو مرګ و ځان ته جایز بولي د پاره د پیسو د پاره د لالچ زموږ د پاکستان خلک خاص کر د بلوچستان د سرحد خلک چې دي هغه د مذهب د پاره نور پښتنې نه کوي چې کومه بېدین علما ورته ووایي هغه دوی مني په دې نه پوهېږي چې دا ګیم د کومې خوا را روان دی دا ګیم حصل د یهودو او نصارا دی هغه خلک بدناموي چې هغه د الله دین بیانوي هغه خلک ورته رامخته کوي چې هغه د الله د دین دشمنان وي د الله د کتاب دشمنان وي د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو دشمنان وي زما ورونو که مسلمانان یاست د الله کتاب نه پرېږدئ د الله د کتاب بیان به کوئ د الله د کتاب دعوت به چلوئ که چا تی لره مرګ راځي مرګ چې دی هغه په کور کې هم راځي الله قرآن کې وایي که چیرې ته په یو بنګلو کې یې په مضبوطو کلاګانو کې چې ستا د مرګ شپه راله تاله به خامخا ته به د مرګ سره مخامخ کېږي زما ورونو د الله په کتاب کې دا وینا ده اینما تکونو په کوم ځای کې چې تاسو یاست یدرکم الموت تاسو لره به مرګ راګیروي تاسو له به مرګ راځي ولو کنتو که څه هم تاسو فی بروجن په هغه کلاګانو کې یاست مشیدتن چې هغه مضبوط وي تاله به مرګ خامخا راځي که په هر څو ته په مضبوطو مرچو کې اوسېږې مرګ سره به ته مخامخ کېږې نو مرګ هغه ښه مرګ دی چې الله په خپل کتاب ثابته کړې ده چې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین کوم څوک د الله پر دین شهید شي د هغه به بیا د انبیاو سره ملګري وي نو زما ورونو بعضې داسې خلک شته منافقان یقولون هغه وایي لو کان لنا که چیرې موږ ته من الامر په دې معامله کې اختیار وای شیان د یو شی ما قتلنا هاونه یعنی موږ به دلته نه وای قتل سوي نو قل ورته ووایه لو کنتم که چیرې تاسو فی بیوتکم په کورونو کې یاست لبرزه خامخا به راوتلي واست خامخا به د بندي راغلي وای الذین هغه کسان کتبه چې د هغو دپاره نوشته سوی دی علیهم پر دوی باندې القتل قتل الی مضاجعهم هغه ځایو لره چې هلته د دوی د مرګ نیټه راغلی ده نو د مرګ د نیټې د قتل د دې څخه انسان دورې دورې نشي کتلی الله مسلمانان پیدا کړي دي د امتحان لپاره د خپل عبادت لپاره د خپل قانون لپاره چې په دا قانون کې به هر چاته د غریب حق میلاویږي و هر چاته به د هغه د عمل په مطابق
سزا ملاویږي الله تی بخامخا راوتلي واس هغه ځای لره چې په کوم ځای باندې ستاسو مرګ لیکلی وي دا د دې دپاره ولا یبتلی الله د دې دپاره الله پاک ستاسو امتحان کوي مسلمان به نه بیریږي د مرګ څخه مسلمان به د الله دین هغه رقم بیانوي څه رقم د الله په قرآن کې موجوده دی د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو کې موجوده دی د خپل ځانه چې څوک دین جوړوي دا مسلمان نه دی الله وایي چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب سره فیصلې نه کوي د پاکستان څه حکمرانان راغلي دي هغه د الله د دین په مقابل کې په خلاف کې راغلي دي څومره قدر علماء سوچ راغلي دي هغه د الله د دین په ټکر کې د الله د دین په مقابله کې راغلي دي د الله دین د باو کړی دی هغه خپل مذهب کوم چې د دې بزرګانو دین بیان کړی دی د خپل ځان څخه منګړتي کیسې منګړتي واقعات د الله قرآن دباوي الله قرآن کې وایي چې زه د خپل دین حفاظت زه په خپله کوم که چیرې دغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي که مرتد سي الله زه به نور خلک پیدا کړم هغه به ما سره مینه کوي او زه به د هغو سره مینه کوم هغه به د چا د ملامتیا څخه بیریږي نه نو زما ورونو دین به بیانوو د حکومت د طاغوت به انکار کوو د علماء سو به مقابله کوو هغه که په هر جامه کې وي که تبلیغي کې وي که د پنجپیرانو په شکل کې وي که د الادیسو په شکل کې وي که د سیپیانو په شکل کې وي که د نقشبندي او د هرې ډلې په شکل کې وي که د شیګانو په شکل کې موږ ته به د الله کتاب یو آیات زده کو په هغه به عمل کوو او تر بلو پورې به دا رسوو د چا څه به نه بیریږو حق به بیانوو د حق سره به موږ ته مدد کوو الله به موږ ته مدد کوي دا دنیا عرضي ده که مرګ راسي رادي سي یعنی په کور کې هم راځي د معاینې سره هم راځي او پر اورولو هم راځي هغه مرګ شته چې الله پر راضي کیږي دا به موږ ته نه کوو چې یاره پلانی مړ کړي نو ته زړه واچوې ته به نور ټیټېږې ته به نور همت کوې د هر باطل که یهود دي که نصارا دي زموږ ته پښتانه هغه بېوقوفه دي بچ یو ملا ورته وویل چې د دې سړي مرګ جایز دی به دی ورځي هغه وژني په هغه کې دی ثواب بولي یا څه پیسې ورته ومني د پیسو دپاره دی هر څه کوي او عزت هم خرڅوي اسلام هم بیا خرڅوي بیا دی په دې کې نه دی چې دا خو د الله د دین خلاف کار کوم په دې سره زه د الله د دین دشمن سوم د دغه مسلمانانو زه دشمن سوم الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې د الله قرآن زده کړو په دې عمل وکړو او هغه رقم بیان کړو څه رقم د الله له طرفه امر دی او د ځانه سره موږ ته خبرې نه کې وکړو که چیرې موږ د ځانه ګایږو دا د الله د دین په مقابله کې موږ یعنې ځان ټاکلی دی باید چې موږ ته غور وکړو فکر وکړو او د طاغوت انکار وکړو د هرې فرقې چې هغه د الله د قرآن دشمنان وي او د مسلمانانو دشمنان وي د الله د کتاب په مقابل کې نور کتابونه دي حکیمان جوړوي د دې به موږ ته خلاف کوو موږ به د الله کتاب راټینګوو په هغه به سره به عمل کوو